د دین یو څو ورځې مخکې صحابه کرامو عثمان غنی رضی الله عنه ته عرض کو چې دا باغیان راځي تاسو ته تکلیف رسي تاسو د قتل اراده لري مونږ لا اجازه راکا چې په تلوار سره د دې د سټونه والوزو اته چې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته ویلي چې مدینې نه به دارالحرب نه جوړې د جنگ میدان به نه جوړې دا د امن ځای دی او بل کو ما تاسو له حکم درکو چې دا مسلمانان قتل کې نو په تاریخ کې به بیا یادېږي چې عثمان غنی رضی الله عنه فتوا جاری کړې وه چې د مسلمانانو وینه توی کې او دا کم چې خلاف را پاسېدل دا مسلمانانو بغاوت یې وکړو د دوکې شکار شو نو رالل د عثمان غنی رضی الله عنه د کور نه خلاف غیر شافره محاصره وکړه کله صحابو ته پته ولګي د خپل بچی رولېږل چې لاړ شي د عثمان غنی صاحب په دروازه باندې ودرېږي محافظین شي چې هغې ته څه تکلیف ونه رسي نو دی په هغې باندې تیرونه ورپرې وصل هغه صحیح پکې شهیدان کل څه زخمیان شول د نورو صحابو بچي کم چې محافظین رالل خو یره زړه کې پیدا شوه چې مونږ خو د دې بچي قتل کړل اوس به قریش راځي زمونږ سرمن به کوزئ پرېږدیم نه نو په دې صورت کې دی دوکه وکړه په دیوال باندې چند باغیان ور وړېدل عثمان غنی رضی الله عنه په دغه وخت کې د قرآن کریم تلاوت ته ناست او د وروستو نه یې پې غزار وکړو عثمان غنی رضی الله عنه د جسم وینه مبارکه په قرآن کریم باندې پرېوته فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم په دقې آیات باندې پرېوته چې الله ستاسو لپاره کافي دی دقه قرآن کریم نن په روس کې موجود دی چې کم عثماني سلطنت تیر شو د هغې سلاطین چې کله په هغې مصیبت رالو نو دقه قرآن کریم بیا راواغسو د هغې تلاوت پې شروع کړو الله به مصیبت ختم کو نو صحابه ورته وویل چې دی خو تاسو پرېږدي نه د شهادت نه لږ مخکې لہذا تاسو دا خلافت پرېږدئ نوی خلافت نشم پرېغوستی ځکه ما ته نبی علیه السلام فرمایلی دی چې الله به تا ته یو قمیص در اغوندي خو چېرته خلک د تا نه دا قمیص اوښکلو کوشش کوي ته به یې نه وباسې ورنه د جنت خوشبویي به هم د باندې حرامه شي خلافت یې یادولو او ما ته شهید ویلی دی نبی علیه السلام هغې ورته ویل چې نن د نجات بس صورتي مونږ جنگ ته هم نه پرېږدی خلافت هم نه پرېږدی څه چلو کو هېڅ مه کوئ ما بیګا نبی علیه صلات وسلام په خوب کې لیدلی دی او ما ته ویل چې ای عثمان نن به ته سبا د ورځې روژه ماتې به ته زمونږ په دسترخوان باندې کې دکه وجه ده چې نن زما روژه ده زه به نن روژه ماتې د نبی علیه السلام په دسترخوان دې ظالمانو بې دردۍ سره شهید کړو بیا وروسته د صحابو په مابین کې اختلاف پیدا شو څوک وایي چې مونږ قصاص اخلو څوک وایي قصاص نه اخلو اذان له مسله ده او دا شهادت په 13 ذوالحجه باندې شو سبا نه بل ورځ د اتوار په ورځ کم اسلامي تاریخ 13 ذوالحجه ده په دغه ورځ باندې دا اسلام عظیم لیډر د دنیا نه تشریف وړی دی چې لږ ډېر مونږ ته د صحابو تاریخ معلوم وي